د سستۍ د وجې نه مونځ پرېږدي. نو مخکې دا خبره بل کلیپ کې وشو چې 3 سزاګانې 15 سزاګانې به هغه ته په دنیا 3 په وخت د ځنکدن کې میلاویږي. لیکن سوچ پکار د عزتمندو موږ له جړا پکار ده. جړا دا پکار ده چې دا 3 سزاګانې چې دي انسان ته به دا په قبر کې میلاوي او په قبر کې چې کومه سزاګانې میلاويږي نو هغه ډېرې سختې سزاګانې دي. زما عزتمندو هغه ډېرې سختې دي. اول نمبر سزا د هغې نه دا چې کله دا انسان د قبر کې کیدي او دا دفن کی او دا ګناهګار وي د سستۍ د وجې نه چې څوک مونځ پرېږدي دا د هغه دپاره ده. او نن سبا زموږ معاشره اکثریت په دې کې مبتلا ده د سستۍ د وجې نه مونځونه پرېږدي. موبایل به د بېګانه وګوري د شپې د ناوختې پورې په موبایلو کې مصروفه سار به ورته مور پلار بچي ته نارې وهي چې بچیه پاسه مونځ وکړه. لیکن هغه به بیا هم وایي چې د پاسه به په دې کې به ټیم تېر شي مونځ به ترې قضا شي. اول نمبر سزا به انسان ته په قبر کې څه میلاویږي چې د انسان باندې به دا قبر الله جل جلاله را تنګ کړي او د دا پختۍ چې دا په یو بل کې داسې ورکړی شي. الله کې مو وساتي ډېره سخته. او دویم نمبر دا چې د انسان په قبر کې چې دته به اور بل کړی شي دا په ټول عمر په دغه اور کې به دا به اوړي راوړي په دې اور دا اور به دته بل شوی. او دریم نمبر ډېره سخته سزا ده. ډېره سخته سزا څه شی ده چې الله تعالی په دې انسان باندې په قبر کې یو اجدها مسلط کړي. هغه اجدها چې اقرع ورته وایي یعنې ګنجې مار ورته وایي. او دغه مار چې دی د ده اوږدوالی چې دی د یوې ورځې په مسافت یوه ورځ چې سړی مزل کوي دومره ووایه چې څومره مزل به کوي د هغې باندې اوږد دی. او بل دا چې د دغې مار چې دی نوکونه چې دي نوکونه دا به د اوسپنې د دې سترګې چې دا د اور وي او دا به و چې ما ته خپل رب حکم کړی دی چا چې د سحر مونځ نه دی کړی دا هغه سحر نه واله تر د ماسپښین مونځه پورې وهه هغه بولا ګوړې راچي او دا به وهي ګوړې بوله راچي او دا سزا به ورته میلاویږي ورته به ورته اور هم بند. او وایي ما ته رب حکم کړی دی چا چې د ماسپښین مونځ نه دی کړی هغه تر مازدیګره پورې وهه او چا چې د مازدیګر نه دی کړی تر ماښامه پورې وهه او چا چې د ماښام مونځ نه دی کړی د سستۍ د وجې نه ماسخوتنه پورې وهه. او ګورې چا چې اکثریت خلک راشي ستړي او بس ورو ایسته مونځ پرېږدي او کور والا مو زه ستړي دي بس پرېږده که ستړي دي خو مونځ خو ته نه دی ماف کړه مونځ په یو کاته کې ماف نشته. ګورې بس چې مړ شوي لاړ یا خو جدا خبره ده خو لیکن چې ژوندی ګورې مونځ ته ماف نه دی. او وایي ما ته رب حکم کړی دی چې چا د ماسخوتن مونځ نه کړی نو تر سحره پورې چې دا انسان وهه چې موږ ته دومره سزاګانې راکوي موږ یې به پاتې څه شي. په ځان باندې لږ رحم پکار دی. دا کوم احادیث چې موږ اورو کوم دا تلاوتونه اورو کوم قرآن دا خبرې اورو د مفسرینو نه د دې قاریانو نه علما کرامو نه خبرې اورو تاسو یې ګپ ګڼئ چې یاره دا به ګپ وي خو لیکن یو ورځ نه یو ورځ به ورشئ دغه قبر ته پته به ورته هلته ولګي چې آیا ما ته په دنیا کې خلکو واز او نصیحت کو